أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. ودي آيات مباركة کی خپل قریب ترین کفار سره د جهاد متعلق حکم دی چې هغه کافر سره جنگي گئی او هغه کافر سره جهاد وکړي چې کوم تاسو ته نږدې دي، کوم د رشتہ دارۍ په اعتبار سره نږدې دي یا د گاونډګیرۍ په اعتبار سره تاسو ته نږدې دي، نو تاسو هغه سره جهاد وکړي او هغه سره وجنګي گئی. مسلمانانو چې کله په عربو کې مشرکین سره يهود و نصاراو سره غزوات وکړل قریب نږدې، نو بیا چې کوم چاپیره د نورو ملکونو او د نورو ممالکو نمبرو، نو په هغې کې الله رب العزت حکم وکړو چې کوم تاسو ته نږدې دی هغه ملک سره وجنګېږئ، هغو سره مقابله وکړئ. لکه رومیانو سره د جهاد حکم وشو چې رومیان په ملک شام کې نو رومیانو سره د جهاد حکم راغی. دا ملک شام کې او شام دا ملک شام چې دی دا مدینه منورې ته نږدې دی په نسبت د ایران او د عراق چې دو سره به جنګېږئ. په دې کې کوم کافر دي هغو سره به تاسو جهاد کوئ، جنګېږئ به، خو هغه وروستو دي او هغو نه مخکې تاسو ته چې کوم نږدې دي دو سره جنګېدلي دي. څنګه چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر متعلق حکم دی چې خپل قریبي رشتہ داران، قریبي گاونډیان دو ته امر بالمعروف او نهي عن المنکر وکړي. اول خپل رشتہ دارانو ته امر بالمعروف او نهي عن المنکر، دغسې خپل گاونډیانو ته آس پاس اوسیدونکو ته امر بالمعروف او نهي عن المنکر. نو دغسې د جهاد حکم هم دی چې په رشتہ دارۍ کې خلق کافر دي او باغیان دي، فساد خوري او هغو سره د جهاد ضرورت دی، نو نورو خلقو په نسبت دو سره اول وجنګېږي. دغه رنګې آس پاس خلق اوسیدونکي کافر دي، باغیان دي، بغاوت کوي، فساد برپا کوي، نو هغو سره د اول جنګېدو حکم دی چې نږدې خلقو سره اول وجنګېږي. او بیا ټولو کې نږدې انسان ته خپل دا نفس دی چې اول انسان خپل د نفس سره وجنګېږي. ټولو نه زیات قریب انسان ته او ټولو نه زیات نږدې انسان ته د انسان نفس دی چې د انسان دا نفس چې دی د نفس نه زیات نږدې انسان ته څه نشته دی. نو د نفس سره د جنګېدو حکم دی چې تاسو نفس سره اول جهاد وکړئ، نفس سره اول وجنګېږئ چې نفس او زړه څه خبره غواړي، خواهشي وي، څه تمنای وي، څه آرزوی وي او هغه د شریعت خلافي، نو د نفس هغه تمنا، هغه خواهش، هغه آرزو به پرېږدئ. د نفس هغه تمنا، خواهش او آرزو به نه پوره کوئ، بلکې د شریعت حکم ته به ګورئ چې کوم د شریعت حکم دی هغه به پوره کوئ. نو گویا کې ته خپل هغه بالکل قریبي مخالف سره وجنګېدلې، او بالکل قریبي چې ستا کوم مخالف دی، ستا قریبي دشمن دی، نو تا د سره جهاد وکړو. چې کله نفس یو خبره د الله د حکم مطابق غواړي نو هغه پوره کول خو درست دي، او که نفس د الله د حکم مطابق یو عمل یو خبره نه غواړي نو بیا هم په انسان باندې د هغې پوره کول لازم او ضروري دي. خو که دا نفس چېرته د شریعت خلاف یو خبرې تمنا کوي او د شریعت خلاف یو خبره غواړي، یو عمل غواړي، نو انسان لا خپل د نفس سره بیا جهاد واجب او ضروری دی، لازم دی په انسان باندې چې د خپل د نفس سره وجنګېږي، د نفس سره جهاد وکړي او خپل دا نفس د دغه ګناه د دغه نافرمانی نه
او د منکر کار نه چې کوم د شریعت مخالف کار دی د هغې نه دی منې کی او د دې نه بچ کی. یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار وجنګېږئ هغه خلقو سره چې تاسو ته نږدې دي د کافرو نه. دویم ولیجدوا فیکم غلظه د کافرو په حق کې نرمي به نه اختیاروئ. کافرو په حق کې نرمي، کافرو سره ملګرتیا او دوستی، کافر سره دلی محبت اختیارولو اجازت نشته دی. په شریعت کې حکم دا دی چې کافر سره دشمنی وکړئ، کافر سره سختی وکړئ، نو کافر ته به ستاسو د سختۍ د وجې نه بزدل شي، کافر باندې به ستاسو رعب راشي او کافر به ستاسو خلاف میدان جهاد ته بیا نه راځي، ستاسو خلاف سازشونه به نه کوي. او که چېرته تاسو کافرو سره سختی نه کوئ، کافرو سره تاسو نرمي اختیاروئ، نو کافر د زړه نه به ستاسو خوف، ستاسو خطره ختم شي، د هغه بزدلي چې د هغه به ختم شي، هغه ته به حوصله میلاو شي او هغه به دلیر او بهادر شي. لکه د صحابه کرامو یو صفت ذکر کیږي، والذین معه اشداء علی الکفار الرحماء بینهم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې کوم ملګري دي دا په آپس کې نرم دل دي، یو بل سره رحم او مهربانۍ والا معامله کوي. و اشداء علی الکفار په کافرو باندې سخت دي، کافرو په حق کې دا سخت دي، مضبوط او کلک دي، کافرو سره سختی اختیاري. نو چې کافرو سره کله مسلمانانو سختی اختیارول، نو کافر به مسلمانانو نه د یو میاشتې په مسافت سره خو کافر به یریږه، کافر په زړه کې به خوف او خطره به وه او رعب به په هغه باندې د مسلمانانو. او چې کله مسلمانانو نه دغه صفت لاړ، مسلمانانو په آپس کې دشمنیانی، عداوت، نفرت، بغض شروع شو او یو بل سره سختی شروع شله او کافر سره نرمي شروع شله، نو د مسلمانانو هغه کوم رعب چې په کافرو باندې و هغه د کافرو د زړونو نه ختم شو. کومه یره وه، کوم خوف او کومه خطره به وه، نو هغه ختمه شله او کافرو مسلمان وپېژنده چې دا خو کمزوری دی او دی خو خپل په ایمان کې مخلص نه دی. که ایمان کې د مخلص وی نو ته به دا صفات اپناو کړي چې کوم د قرآن حکم دی، ولیجدوا فیکم غلظه، د کافرو په حق کې تاسو د کافرو په حق کې سختی اختیار کړئ. اعزة علی المؤمنین اذلة علی الکافرین. داسې الفاظ دی قرآن مجید کې چې دا مسلمانان چې دي دا یو بل په حق کې چې دي دا خو ځان کمزوری کوي. اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین. خو د کافرو په حق کې چې دي دو بیا کمزورتیا نه مني، کافرو په حق کې دو نرمي نه مني او د کافرو په حق کې دو خپل په زړه کې خوف، خطره او بزدلي دا نه مني. نو کافر سره سختی اختیاري، چې کله سختی اختیاري نو کافر د دونه خوف صدا او کافر د دونه بزدل شي. نو دا دویم صفت چې یو په مؤمن جنگیږي کافر سره او بیا خپل قریبي ترین کافر سره چې کوم نږدې ورته. دویم صفت پیدا چې دی به د کافر په حق کې سخت او دا د متقي کار دی. واعلموا ان الله مع المتقین. دا کار به چې کوم سړی کې هغه به متقي او پرهیزګار او متقي او پرهیزګار سره الله رب العزت او د الله مدد شامل دی. الله تبارک وتعالی د سره مرسته کوي، الله ور سره امداد کوي او متقي د پاره دا زیری او خوشخبری ده چې د سره د الله رب العزت امداد په هر موقع باندې او په هر مقام باندې شامل وي. یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم، او جنگیږئ هغه کسانو سره چې نږدې دي تاسو ته من الکفار د کافرونه، ولیجدوا فیکم غلظه، او بیا دې مومي دوی په تاسو کې سختی، لکه چې تاسو دوی سره سختی اختیار کړئ. واعلموا او پوه شئ ان الله مع المتقین، بېشک الله رب العزت متقیانو او پرهیزګارو سره دی.